الأجرام الفلكية والصلاة على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية خصوصا على سيدنا ومولانا محمد صاحب الآيات والمعجزات وعلى آله وصحبه التابعين للحجج والبينات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا الرمضان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان دین اسلام ډېر عزتمند او محترم مسلمانانو ورونو، الله رب العزت اتل زرا یا 1,00,000 مخلوقات په دې مختص مکه باندې پیدا کړی دي. د ټول مخلوقاتو لپاره الله رب العزت یو دنیا ته یو قانون را لېږلی چې په دغه قانون باندې خپل ژوندۍ تیروي، نو دې ته انسان ویل کېږي، دې ته عبد ویل کېږي. او چې کله د الله رب العزت او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دراوړې شوی دین په احکام باندې عمل نه کوي، خپل ژوندۍ نه تیروي، نو الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي: بل هم اضل. بیا د دې سړي ژوندۍ ته الله رب العزت فرمایي: بل هم اضل، دا زناور نن دا به بدتر دي. نو انسان د پر الله رب العزت دنیا ته یو قانون را لېږلی. انسان چې الله رب العزت کله پیدا کړ، نو الله رب العزت څه قانون هم پیدا کړ، په هغه قانون باندې به انسان زندگی تیری. انسان ټول ته ویل کېږي، کو په دنیا کې کافر دي، کو په دنیا کې منافقین دي، کو مشرکین دي، کو مسلمانان دي، که هر څوک دی په دنیا کې د انسان ویل کېږي. بیا الله رب العزت دې انسانانو ته د رحمت نظر وکړه. حدیث کې راځي الله رب العزت ته رحمت نظر وکړه، الله رب العزت پکې مسلمان غوره کړ، مسلمان کې منتخب کړ چې الله رب العزت فرمایي: هذا عبادي، دا زما بنده دي. نو عباد ته وی یا ایها الذین آمنوا، ایمان والا ته وی. بیا الله رب العزت په دې مسلمانانو کې د رحمت نظر وکړه، الله رب العزت پکې علما صلحا نیکان خلق غوره کړ. الله رب العزت په دې نیکانو کې د رحمت نظر وکړه، نو صحابه په شان دي، لوی خلق تابعین او تبع تابعین په شان دي، لوی خلق الله رب العزت د خپل عبدیت لپاره د خپل بندګۍ لپاره
الله رب العزت دا خلق کړه چې دا به صحیح بندگی په دې دنیا کې تیرې. د دې نه وروسته الله رب العزت دغه خلقو ته د رحمت نظر وکړ. الله رب العزت پکې 1,24,000 زیات او کم پیغمبران دا غوړه کړل. دا پکې منتخب کړل چې دا زما پیغمبران دي. به الله رب العزت په دې پیغمبرانو کې د رحمت نظر وکړ نو 313 رسولان الله رب العزت په دې کې منتخب کړل چې دا به رسولان دي. به په رسولانو کې د رحمت نظر وکړ نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ورکه. حدیث قدسی ده معنی بالکل حدیث قدسی ده، الفاظو کې به اختلاف شته. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله رب العزت فرمایي لولاک لما خلقت الافلاک. اے پیغمبر کو تم نه پیدا کړي نو یم شی نه پیدا کړو. نو دا سټپ بای سټپ ارشه الله رب العزت ورکړي. د قرنګ دا دنیا ده، دا ټول اسمکه ده الله رب العزت ته، ټول اسمکه. لیکن د رحمت نظر اسمکه ته وک نو جماعتونه، مدرسې، خانقاهګانې، مرکزونه د تبلیغانو دا پکې الله رب العزت غوړه کړ. ګوره بازار هم د الله اسمکه ده، جماعت هم د الله اسمکه ده، دواړه د الله اسمکه دي. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بازار اسمکه الله رب العزت تر ټولو نه مبغوسترین ازمکه، د ټولو نه ناکار ازمکه په دې ازمکو کې در بازار ازمکه ده. او د ټولو نه غوره ازمکه در جماعتونو د مدرسو مرکزونو ازمکه دي. ولې وجه صدا ټول ازمکه د الله دي، بعضې الله ته غوره ده او بعضې نه ده غوره. وجه صدا وجه صرف او صرف د انسان د عبادت سره نسبت او د الله سره نسبت راتله دي. جماعت هم د الله ازمکه ده، خدای الله ته ځکه غوره ده چې دلته بنده الله ته سجده لګوي. دلته الله رب العزت قرآن تلاوت کېږي. دلته الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د راوړې شوي دین باندې عمل کېږي. نو دا الله دغه ځمکه ده، خو دا الله ته پیغمبر اسلام فرمایي دا ټول نه غوره ځمکه ده. بازار هم د الله ځمکه ده، خو بازار کې خلک په غلطه طریقه باندې اخیستل خرڅول بازار کې کېږي. قسمونه بازار کې خلک خوري، دوکې بازار کې خلک کوي. نو د ټولو نه مبغوسترین ځمکه دا د بازار ځمکه ده. نو ګوره دا ولې چې کله نسبت خبره ده چې نسبت د الله صحیح نو ځمکه غوره ده، چې نسبت د داسې خلکو صحیح چې هغه ناکاره خلک وي نو هغه ځمکه هم ناکاره شوه. دا ځمکې نو دقه رنګې میاشتې هم دي. میاشتې الله رب العزت پیدا کړي 12 میاشتې. میاشتې دا ټولې الله رب العزت میاشتې دي او ټولې الله رب العزت ته غوره میاشتې دي، ټولې محبوبې میاشتې دي. لیکن بعضې میاشتې داسې دي چې هغه الله رب العزت غوره کړي دي. الله رب العزت سرداري جوړې کړي دي نورو میاشتو دپاره. لکه څرنګه چې دا جمعې ورځ ده دې د سید الایام ویلې کېږي، دا د نورو ورځو سرداره ده، د نورو ورځو باچا ده. دقه رنګې میاشتې دي. میاشتې دا ټولې الله ته غوره میاشتې، لیکن 3 میاشتې داسې دي 3 چې دې له الله رب العزت ډېر زیات فضیلت ورکړی دی. یو میاشت دا د رجب ده، د دې نه چې کومه شاته میاشت ده هغه د رجب میاشت وه. دا میاشت دا د شعبان میاشت ده، او په دې پسې چې کومه میاشت راځي هغه د رمضان المبارک او روژه ویلې کېږي. دا 3 میاشتې دي، دا الله رب العزت غوره کړی دی. دا الله رب العزت د ځان لپاره د دې مخلوقاتو د عبادت لپاره غوره کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یوه میاشت دا زما د امت میاشت ده، بله میاشت دا زما میاشت ده، او درېیمه میاشت دا الله رب العزت میاشت ده. کومه چې د الله رب العزت میاشت ده هغې ته خو رمضان مبارک ویلی کېږي. هغه تاسو ته پته ده چې د ټولو نه غوره میاشت د هغه ده، ځکه چې یو فرض لمونځ دا په اویا باندې دی، نفل لمونځ دا په فرضو باندې دی، صدقه دا په فرضو باندې بدلېږي. دومره یو عظیم معمولی عمل دومره په عظیم عمل باندې بدلېږي. دا شعبان مبارک ته په دې کې د الله رب العزت ډېر زیات برکات ښودلي. حدیث کې راځي الله رب العزت په دې میاشت کې په هر انسان باندې، په هر بنده باندې 300 رحمتونه دا نازلوي. 300 معمولی رحمت په هغې کې دا دی چې الله رب العزت
د انسان دا ګناهونه معاف کوي. انسان چې کوم ګناهونه کوي هغه الله رب العزت ټول معاف کوي. در دې مشي معمولی برکت دی، در معمولی رحمت چې حدیث کې راځي 300 رحمتونه الله رب العزت په دې بنده باندې نازلې. نو دا د سیمشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې میاشت کې روزې ډېر زیاتې نیولې. صحابه ته د پوښتنه کو یا رسول الله ته دومره روزې ولې نیسي؟ وجه څه ده؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل وای تاسو دا ښه نه ګڼئ چې زه په کوم ورځ باندې روزې یم. په دې میاشت کې الله رب العزت ټول اعمال خېږي. کو بد اعمال لیکلي، که ښه اعمال لیکلي، که هر څنګه عمل لیکلي، په ټول کال کې دغه ټول اعمال الله رب العزت ته خېږي. نو خوښه دې نه ده چې زه په کوم ورځ باندې روزې یم، په هغه ورځ باندې زما اعمال الله رب العزت ته وخېږي. نو چې په کوم ورځ باندې زه روزې یم او هغه ورځ باندې زما اعمال الله ته وخېږي، نو که چېرته کې خطا مې الله رب العزت به دغه روزې د وجې نه د دغه نیک عمل د وجې نه خامخا معاف کوي. دا د دې میاشتې برکت دی. او بل حدیث کې راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پوښتنه وکړه چې ای صوم افضل بعد رمضان، وروسته د رمضان مبارک نه غوره روزې کومه دي؟ ټولې روزې غوره، خو د رمضان مبارک نه وروسته روزې کومې ډېرې غوره دي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل دا شعبان روزې دا ټول نه غوره دي. ولې؟ لتعظیم رمضان، په دې کې رمضان مبارک تعظیم دی، په دې کې رمضان مبارک لوی شان طرف ته اشاره ده. علامه سیوطی رحمه الله تعالی او دا رنګه امام طبری رحمه الله تعالی هغه ذکر کړی دی. وای رمضان مبارک چې کومې روزې خلک نیسي، دا روزې خلک ولې نیسي؟ نو په دې کې شپږ حکمتونه بیان کړي دي چې په دې کې شپږ حکمتونه داسې دي چې کوم یو کس په دې د شعبان کې روزې ونیسي الله رب العزت ته شپږ شي نه اسانه، شپږ رحمتونه خصوصي په دې انسان باندې کېږي. یو عمل دار، یو حکمت دار چې کله دا په دې میاشت کې روزې ونیسي، په دې میاشت کې د 15 شپې باندې عبادت وکړي، الله رب العزت د دې ګناهونه معاف کوي، ټول ګناهونه معاف کوي. دا یو حکمت دی په دې میاشت کې. دویم دا میاشت ځکه الله رب العزت ته غوره ده لتعظیم رمضان، ځکه چې په دې میاشت کې ته روزې ونیسي، په دې میاشت کې نیک اعمال وکړي، په دې میاشت کې مسافر چې کوم په بار ملکونو کې کم د کور نه بار دی هغه ټول کور ته راځي، ځان روزې لره رسي، روزه په کور باندې تیری اکثر په دې میاشت کې راځي. دا ولې راځي؟ دا له تعظیم رمضان، په دې کې تعظیم د رمضان دی چې خلک روزې کور ته راشي، هغه عبادت صحیح وکم، هغه تلاوت صحیح وکم. نو دویم حکمت په دې کې دا دی چې په دې کې تعظیم د رمضان مبارک راځي. دریم هغه ذکر کړی چې ته په دې میاشت کې روزه ونیسې نو ته د رمضان مبارک سره آشنا شوې. ګوره یو عمل نشي چې هغه انفرادي عملی، یو عمل دا اجتماعي عملی. نو چې کله انفرادي عملی هغه انسان ته ګرانی، خو چې کله اجتماعي عملی نو هغه انسان ته اساني. په دې میاشت کې د ځان له روزې نه ځان له ځان باندې سخته تیری چې وروسته اجتماعي عمل لازم وروسته نو هغه عمل بیا سړی ته اسهلي بیخي اساني وته. نو دریم حکمت دا چې په دې میاشت کې خلک روزه ونیسي نو هغه رمضان مبارک روزې ته اساني. څلورم کې دا ذکر کړی دی چې کله سړی د باچا سره میلاویږي یا د وزیر سره میلاویږي نو ځان له ښایسته کړي، ښایسته کپړې واغوندي، دغه رنګې ځان باندې خوشبو لګوي، ځان صفا کې مکمل ولامبي. دغه رنګې د شعبان میاشت دا داسې ده، دا انسان لمبي، دا انسان پاکي چې کله د رمضان مبارک میاشت راشي دا خدای الله میاشت ده، الله سبا ته پیس ټو پیس دغه رنګ مخامخ په مخامخ ملاقات کې په رمضان کې. نو چې کله رمضان کې داسې ملاقات کې نو په دې میاشت کې روزه ونیسي، دا میاشت په تا باندې راشي، دا ستا د لمبلو میاشت ده، دا ستا د پاکوالي میاشت ده. په دې میاشت کې ته پاک شي نو بیا ته رمضان مبارک سره الله رب العزت سره مخامخ ملاقات دي. دا داسې میاشت ده، الله رب العزت
په دې کې حکمتونه خو دي. دې میاشت ډېر زیات مختلف نمونه ویل کېږي، مختلف قسمه. په عربي کې ته شعبان وایي، دغه رنګې لیلة المبارکه په دې کې یو غوره شپه راځي، هغې د وجې نه دې میاشته لیلة المبارکه وایي. دې میاشته لیلة القدر ویل کېږي ځکه چې په دې کې د انسان تقدیر بدلېږي. تقدیر دا شپږ قسمه رہی، شپږ. یو ته تقدیر حولی ویل کېږي، تقدیر داسې چې الله رب العزت د کال تقدیر ته راوړي کی. نو په 15مه شپه باندې الله رب العزت د انسان تقدیر لیکي چې په دې میاشت کې به څوک مري، دې کال کې به څوک مري، څوک په مالدار کېږي، څوک په غریب کېږي، څوک په مسافرۍ لځي، څوک په مدرسې لځي، څوک په څومره منځونه کوي، څوک په څومره نه کوي. دا ټول تقدیر الله رب العزت درا په دې میاشتې 15مه شپه باندې لیکي. 15مه شپه باندې بیا چې کله رمضان راشي لیلة القدر شپه، لیلة القدر، نو هغه تقدیر چې الله رب العزت کوم لیکلی هغه فرشتو له ورکي د ټول کال تقدیر هغه فرشتو ته واله شي. بیا هغه دنیایي فرشتې چې کومې دي چې کومې دنیا ته راځي هغې بیا د هغې موافق عمل په دنیا کې کوي. نو دې ته لیلة التقدیر هم وایي ځکه دې کې تقدیر لیکلی کېږي. دا داسې غوره شپه ده. دغه بعضې علماو لیکلی دي چې په دې شپه کې قرآن مجید هم نازل شوی دی. دغه د دې 15مه شپه باندې په دې کې تقدیر هم او قرآن هم نازل شوی دی. خو لیکن جمهور علما وایي چې نه رمضان مبارک کې نازل شوی دی. نو دومره لوی فضیلت دی. بل دغه شپې 15مې شپې چې د دې میاشت ټول فضیلت حاصل دی، دغه ورځ نه دغه شپې نه حاصل دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت په 15مه شپه باندې راکوشي اول اسمان ته، دنیایي اسمان ته. دا زموږ ایمان دی، زمونږ په شان دی نشي راکوزی دی. الله رب العزت جسم نشته چې زمونږ په شان دی قدم کې دی ولاندې راکوشي، نه. دا الله رب العزت یو کیفیت دی. الله رب العزت د شان څنګه یې هغه شانتي اول اسمان ته راکوشي. چې کله اول اسمان ته راکوشي نو الله رب العزت اعلان کوي نور دغه چې راکوزیږي نو ګوره ارشپا الله رب العزت راکوزیږي خدا چربان په ټیم کې د سحری په ټیم کې الله رب العزت راکوزیږي. د دې شپې فضیلت دار چې الله رب العزت چې کله نور پریوزي نو الله رب العزت دغه وخت کې راکوشي. دا هغه سحر چې کله نور راوخیږي الله رب العزت دغه ټیم پورې په دنیایي اسمان کې الله رب العزت اعلان کوي وای څوک شته چې زمانه په دې شپه کې چې زه تقدیر بدلوم، څوک شته چې زمانه وغواړي چې تقدیر یې بدل کړم، چې رزق یې تنګ چې رزق له پناه کړم، څوک شته چې بچی نه چې بچو له ورکړم، دې څوک شته چې څه غواړي چې هغه له ورکړم او الله رب العزت یې ورکوي. ګوره په دې عمومي شپو کې تاسو به اورېدلي حدیث دی الله رب العزت د اویو میندو نه د انسان څخه سیوا مینه کوي. موږ سحر را پاسو، زمونږه سحر دا په ګناه باندې ماسپخینه د سحر پورې د خوبه دا ټوله زندگی دا 24 غنټې زندگی دا زمونږه ټوله په ګناه کې تیریږي. څوک په غیبت کې تیری، څوک په موبایل کې تیری، څوک په فلمونو کې تیری، څوک حرام خوري. دا ټوله عمومي زندگی دا په ګناه کې تیریږي. داغه په وجود الله رب العزت دومره پراخ رزق موږ لرا کوي، دومره سہولتونه چې د انسان د ذهن نه ماورا دي، دومره مینه الله رب العزت کوي. نو اسې نه کوي یو مور دی یو څومره پتا مې خبر کیږي، خو چې ته بیا ګناه وکې د مور خپل نه برمانی وکې نو مور د مخ واړي، مور خپل دی وهي خبرې ته وکې هغه نه مخ واړي د کور نه دی وشړي بیل لګي او دی باسي. خو لیکن الله رب العزت خپل بندګۍ نه وباسي. الله رب العزت تر بیا رزق درکې، بیا الله رب العزت دومره پراخه رزق درکې چې ستاره زی نه به ماورای. ګوره سود وکې سوده د الله رب العزت چیلنج ورکی، د عالم بے عزتی وکې، جمعه کې طالب ته خبرې وکې مرته دسی او دسی، الله رب العزت له چیلنج ورکی. بیا د هغه جمعه ته چې راشي الله ته سجده ولګي بیا له الله سره ورکی. الله رب العزت ته د جنگ اعلان وکړ، سود دی د بازار کې وکړ. بیا جمعه ته راشي هغه ګنده د بدن باندې چې دا حرام پکې پراته رشوت یې خسته
ګنده زندگی تیری بیا الله ته دلته سجده ولګي الله رب العزت لار سوال کوي نو دومره الله رب العزت مهربان بادشاہ دی حضرت یوسف علیه السلام الله رب العزت یوسف علیه السلام چې کله خپل زندگی تیروله تاسو به واقعي اوریدلی یو کس لراله یوسف علیه السلام چې کله بادشاہ شو نو قحط راله خلکو له په طریقه باندې دانی ورکولې یو کس لراله وای مال بار راکا دانی راکا ورکلی وللاړ سبا بیا راله وی هغه ختم شي نور بار راکا بیا له ورکلی هغه بیا لاړې په درې مورس باندې بیا راله بیا له لس منه غنم له ورکلا ار بار کې به لس منه غنم ورکول نو دیرش منه غنم په درې ورځې کې ورکړه په څلورم ورځ باندې بیا رالی بیا ته وی ما غنم راکا یوسف علیه السلام ته فرمایل وی دا د قحط ورځې دي په دې کې سړی ته دومره غنم نه میلاویږي چې ترې په هر ورځ باندې راځي او زه ته دومره غنم هر ورځ در کومه د خلک بس کې دا قحط دی زه په طریقه باندې ارسه شلو هغه ماشوم ته وی ای یوسف علیه السلام کو ما تا ته ځان ته روخو د چیز سو کې ما ته به مال خپل خزانه چابیم راکې ته ما ته را بچای ما والا کې ارس برا کې زه هغه انسان ما قسم بهرحال دا خبر روان یوسف علیه السلام ته فرمایل نظر کوم دانه هغه پوره چې ځان درته نه خو د چیز سو کې یوسف علیه السلام ته دا خبر وکړه هغه ماشوم عکس ته وای زه هغه قسم هغه عکس چې ذکر الله رب العزت پیدا کړم او پتا باندې تهمت ولګي او کم ماشوم چې په زنګو کې आवाज وکړي یوسف علیه السلام بری دی زه هغه قسم یوسف علیه السلام حیران شه چې دې کس وجنا زه بری شوی ما چابیره واغه سه ورګ یوسف علیه السلام هغه چابانی هغه لاواله کړی الله رب العزت اسمان کې فرشتو ته فرمای ګوره دو بندگان دي دا یو بندا یوسف علیه السلام دی دا بل عام انسان دی دی پیغمبر دا چابیان خزانی را واغسته د ټول بچای خزانی چابیان را واغسته دیو ماشوم نه ورکړي بس یو وجه باندې چې دی په زنګو کې आवाज کړو چې یوسف علیه السلام بری دی فرشتو ته وی ګور زما په خپل جلال باندې قسمی زما په خپل ذات باندې قسمی چې یو انسان یو سجده باندې وتلګي یو انسان ما ته یو سجده ولګي او په شپه پر ات کې ما لږ سوال وکي لږ الله رب العزت فرمایي د دین الله په اوې چند باندې سیوا وکړو په یو سجده باندې نو دسی عظیم ذات دی نو سړی 24 غنټه ګناهونه کوي په هر سکند په ګناه کې تیریږي به الله رب العزت فرمایي تزما بندای چې سوال هغه درکو نو دا دسی شپه ده نو چې بده کې الله رب العزت نه سوال وکړي الله رب العزت له یقیني تور باندې سوال کوي ځکه دیتا تقدیر په دې شپه کې بدليږي ټول تقدیر د کال تقدیر چې الله رب العزت لیکي د دې 15 شپه کې لیکي د دې د وجه د دې میاشتې د دې یو عمل دی چې په دې میاشت کې بروجي نشي په دې میاشت کې چې کم کسان روجي ونیسي الله رب العزت ته رمضان مبارک اسانه یو برکت دار دویم برکت دار چې په دې میاشت کې کم کسان روجي ونیسي نو الله رب العزت د دې رزق فراخ کوي رزق کولاوي دریم په دې کې حکمت دار چې تکره په دې میاشت کې روجي ونیسي نیک عمل وکي نو الله رب العزت د زندگی کولاوي زندگی بره د غوړه زندگی دا د دې میاشتې د روجي حکمتونه دي نو روجه په دې میاشت کې خامخا نیسي دو روجي ونیسا یو روجه ونیسا ولیکن د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې عمل خامخا وکړه او دا انسان د دې په غفلت کې ګوره سړی چې کوم دی سړی دا عبادت ډېر کم کوس تیاری عبادت ډېر کم کوس کوي نه کوي اکثر روجه چاته به اگر رمضان مبارک ته ورخته نو به دې مشکل به سوي سي خو بهر حال په کور کې خامخا وای اګانې سړی وکي زنانه چې کوم دی هغه روجي نیسي نو استاد وجنه یو زنانه روجه په دې مشکل ونیسي نو تا ته به ثواب میلاو شي الله رب العزت ستاره زغم پراخه کی دا غیر زغم پراخه شي نو دې مې دا عبادت کی په خامخا په دې کې عبادت وکي ګوره د ټول یو عظیم عمل په ګدارې کته د پیغمبر علیه السلام په یو معمولی طریقه باندې عمل وکي یو طریقه باندې دا د دنیا او ما په هاره بهتره ده
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من تمسک بسنتي عند فساد امتي، یو عمل یو چې چا د فساد په دور کې زما یو عمل وکړ، معمولی عمل، د الله رب العزت په لا د جنگ بدر د 100 شهیدانو اجر ورکړي، 100 شهیدانو. او د جنگ بدر هغه شهدا او هغه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غیر پر دعا ورکړه، یا الله دا 313 صحابه دي، دا 313 مسلمانان دي، یا الله کو دا ختم شو نو دین به ختمي، یا الله کو دا په دې جنگ کې شهیدان شنو، یا الله دین به ختمي. هغه د وجنه الله رب العزت دومره لوی اجر الله ورکړي چې د قیامت ته ورځې پورې څوک هم په دا جهادونه کوي، دا ټول جهاد را جمع شي، دا ټول مجاهدین را جمع شي، د جنگ بدر د صحابي د خپل خاورې د غدوړي تم درسي، دومره لوی اجر د جنگ بدر صحابي دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت له 100 شهداو د جنگ بدر اجر ورکړي، دومره اجر چې ملاويږي دا په یو معمولی عمل باندې ملاويږي. او معمولی عمل زکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې امت زندګۍ نشي کمی دي در شپېتو او اویو پورې دي، د اکثر خلکو زندګي در شپېتو او اویو په منځ کې ده، دینه به اکثر خلک په دې کې مري، باسي بتیاوړي، خو د ډېرو خلکو زندګي ده په دې کې ده. دومره کم زندگی چې الله رب العزت تعالی درکړي ده، نو د شاته امتونو غډیر غټي زندګي نه وي، هغه ډیر عبادتونه کړي دي. نو د دې امتی زندگی چې یو سجده الله ته ولګي، نو دا هغه خلکو او دا هغه تیر شوی امتیانو زندگی چې هغه 1000 کاله زندگی 1500 کاله زندگی وا، یو سجده الله ته ولګي او دا غیر الله سوا اجر درکړي. پیغمبر د دې آیات لاندې لیکلي کونی بردم و سلام. ابراهیم علیه السلام چې الله رب العزت کله نمرود ته اور بلکا او اور ته ورغورځاو، نو هغه په اور کې سجده وکړه، هغه سجدې د وجنه ول الله رب العزت هغه اور ته فرمایل کونی بردم و سلام. په ابراهیم علیه السلام باندې یخشا ګلی ګلزار شه، هغه اور الله رب العزت ګلی ګلزار کړ. پیغمبر علیه السلام منبر باندې تشریف فرماو، وای ای صحابه تاسو ته پته شته یو سجده د سره یو چې هغه ابراهیم علیه السلام د سجدې نن بهتره ده چې کومه په اور کې کړي و. صحابه حیران شو چې دا به چا سجده چې د ابراهیم علیه السلام سجدې نه بهتره، ځکه ابراهیم علیه السلام مد مقابل کې نمرود او دومره خشاک را جمع کړو چې 1300 کیلومتره پورې هغه تپش رسیده، لکه ته په دې چې اور بل کې کراچۍ ته تپش راسي، دومره اور بل کړو، دومره غټ اور، شپږ میاشتې خشاک را جمع کړو. یو کس نو را جمع کړي د کم چې دا غیر عایوا، لکه ټول پاکستانیان شپږ میاشتې خشاک را جمع کیږي ته دا څومره ډېر خشاکي، دومره خشاک را جمع کړ شپږ میاشتې، هغه ته به اور بل شه، دغه رنګ 3000 4000 کسانو به دیتا ببوزه واه دی ورته چې دا تیز شي. هغه ورته چې کله ابراهیم علیه السلام ور وګرځاو، ابراهیم علیه السلام په اور کې سجده وکړه، الله رب العزت ورته فرمایل کونی بردم و سلاما، اور په یخشه. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای آیت تاسو پته شته چې د څه قسم په دې امت کې شته چې الله رب العزت ته سجده ولګي، الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام دغه سجدې نه سیوا ثواب ورکړي. صحابه ته فرمایل یا رسول الله دا خو هغه کسي چې د دې کس دشمن د نمرود نه سخي، په دې کس باندې دومره سخت تیر شوی چې ابراهیم علیه السلام د سختونو په سیوا سخت تیر شوی، دا هغه کس نو. او په دې کې خود چې د امت ته ودی څوک نشته چې نمرود په شانتي د خدای اعلان وکي، د ابراهیم علیه السلام مد مقابل کې ته ودرېږي د زخرشته. پیغمبر علیه السلام فتوا نه، دا زما د یو امت یو ادنا اکس ته ادنا چې کله راشي په جمعات کې الله رب العزت یو سجده ولګي، یو په اخلاص باندې، دا د فرض مون سجده نه ده، دا د واجب سجده نه ده، عام سجده چې په تا باندې مون فرض هم نه ده، خو چې تراشي الله رب العزت یو سجده ولګي د اخلاص. پیغمبر علیه السلام فرمایي زما د دې امتی دغه یو سجده د ابراهیم علیه السلام دغه سجده نه بهتره ده. دا ولی دا په زندگی کمه ده خو ثوابونه الله سي ورکړي. دا د پیغمبر د لوی شان د وجنه دی امت تم لوی شان ملاوي، ځکه حدیث کې راځي لولا کا لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر کو ته نه پیدا کړي یو قسم هم نه پیدا کاو، د وجنه دی امت ته چې لوی شان حاصل در پیغمبر د وجنه حاصل. نو چې پیغمبر لوی دی
نو امت هم لوی دی. نو الله رب العزت له دا میاشتې هم داسې پیدا کړي دي چې کو په دې میاشت کې دا عبادت وکړي نو دومره ثواب دی، کو په دې کې وکړي دومره ثواب دی. نو د دې د وجې نه د دې میاشت دا لوی فضیلت دی. خامخا روژې هم پکې ونیسئ، عبادات هم پکې وکړئ. دا لږ وخت کې ګوره تاسو په خپل زندګۍ باندې حساب کتاب وکړئ په دې 24 غنټو باندې زمونږ تک یوه غنټه هم د الله رب العزت له موږ نه ورکوو. 23 غنټې دا موبایل دی، دغه رنګې ګیمونه دي، اخیستل خرڅول دي. یوه غنټه حساب وکړه، په دې یوه غنټه کې موږ د ماسپښین لمونځ، د سهار لمونځ دا په 10 منټه کې یا 15 منټه کې ټوټل راټول شوي. نو چې حساب کتاب وکړې دغه 30 منټه د الله نه ورکړې او الله نه د امیدونه څومره دي چې بنګړې راکاو، دومره پیسې راکاو. سجده خو الله ته ولګوه که نه، بیا دې وغواړه چې الله درکوي که نه درکوي. دومره پورې ده چې کله نیکان ته الله رب العزت ته یوه سجده په اخلاص ولګې یوه او الله نه وغواړې صحیح دې وغواړې، داسې سوال نه چې یا الله کو راکیا جو ورکا کو نه راکیا جو، به داسې نه. څنګه چې حدیث کې راځي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي تا ته یو کس ناست دی مخې ته، پلار دې ته ناست دی، پلار ته بچی وایي بابا پیسې راکړه دومره مې پکار دی، دومره به خامخا راکې پکار مې دي که ایډمیشن داخله پې کومه، دومره پیسونه دي، پلار ورله هغه پیسې ورکړي. دا کس مخامخ خبرې کوي. ته الله ته وایې یا الله ته خو ما ته من حبل الورید ذات یې، زما نه ځان نه ما ته ته رانږدې، یا الله ریکه ته مې ذات یې، ته مې خالق یې، یا الله زه دې مخلوق یم، زه دې پیدا کړی یم، زه دې بنده یم، خامخا به یې راکې. نو ته داسې په ایمان سره کلک مضبوط سوال وکړه چې الله درکوي که نه درکوي. چې داسې سوال وکړې الله درکوي. نو حدیث کې راځي د الله نه به داسې سوال کوې چې یا الله ریکه، یا الله تا پیدا کړم زه دې بنده یم، ګناه هم رانه کېږي، 24 غنټې مې په ګناه کې ده، خو یا الله بنده یم، تا قرآن کې ویلي چې انسان ضعیف دی، انسان نه ګناه کېږي. نو یا الله ریکه، نو الله درکوي. نو الله باندې به داسې کلک یقین ساتي او الله نه به یې غواړي بیا الله رب العزت درکوي. او چې کله داسې سوال نه وي لکه موږ چې څنګه سوال کوو په داسې باندې الله ته به هېڅ نه درکوي. هسې به سوال کې لکه موږ زندګۍ ته وګوره که نه، مسلمان ورځ په ورځ باندې ټیم په ټیم باندې دا شاته رواني. ولې؟ عبادت صحیح نه دی، دعاګانې صحیح نه دي، خوراک صحیح نه دی، معاشرت صحیح نه دی، معاملات صحیح نه دی، معاشرات هم صحیح نه دي، هر څه ګډوډ دي. نو چې ګډوډ وي بیا دغه معاملات دي. نو دا دې د وجې نه تقدیر چې کله ولیکلی شي تقدیر، نو تقدیر کې الله رب العزت ته A to Z هر څه لیکلي چې پلانې به په دې کال کې دومره نوڼې کوي، دومره به خوراک کوي، په دې ملګرو سره به کوي، په دې ځای کې به خوري، دومره پیسې به الله ورکوي. او دا کله الله لیکي؟ دا د دې میاشتې په 15مه شپه باندې الله لیکي. نو د دې میاشتې په 15مه شپه باندې الله نه وغواړي، یوه شپه عبادت دی، الله نه وغواړي یا الله دا ټول کال مې په دې یوه ورځ باندې په دې یوه شپه باندې انحصار دی، یا الله دومره څنګه غواړم دا به راکړې. نو ته ګوره چې الله درکوي که نه درکوي. نو الله رب العزت ته په دې څو خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ ټولو ته روژې د نیولو د نیک عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.